بیا هغه ورور ما ته وویل چې نوید بی پلار مې چغې وهي او جاړي. ولې جاړي؟ وایي په ما دې ډزې وکړي، ما دې ولي، زما کور دې لوټې لوټې کړي، خو زما د سپین ږیرې پلار بې حرمتي دې نه کوي په قبر کې. واه دا مسلماني ده ښه. او هغه ته زه صرف دغه یو خبره کوم، که بله ورځ ستا مشر څوک راوباسي او په مړینې یې بې حرمتي کوي، نو آیا ته به خوشحاله؟ وایي ته چېرته یې عمره شه راپورته دوباره لږ خو وګوره دا حال. څومره د افسوس خبره د مسلمان دومره رالویږي ملګرو چې ادیرې ته ځي په داسې سوچ باندې چېرې زه په قبرستان کې دا مړی راوباسم. دې ته زموږ مسلماني پاتې شوه. ژوندي خو ژوندي دي ملګرو، موږ اوس مړي هم نه معاف کوو. هغه ځای ته په دې اراده باندې ځو، د ګناه په اراده باندې ځو چې الله جل شانه فرمایي وایي د ورځې یو پیره ادیرې ته ځئ، هلته سوچ کوئ چې دا هم د دنیا مخلوق و، دوی هم دلته په دې دنیا باندې ژوند کوو، نن څه شو؟ یو ټیټر خاوره پې پرته ده. هغه ځای ته ملګرو د ګناه په اراده باندې ځو چې ورځ به زه هم په دې قبر کې کېښودی کېږم، په ما باندې به یو ټیټر خاوره اوړېدلی کېږي او تکې تورې تیارې به وي. دا واقعیه درته زه مخې تقدم ملګرو، خو اول را سره په کمنټس کې دا رایې شریک کړئ چې وجه څه وه چېرې دا مسلمان دغې ادیرې ته تلو او دا قبر یې راکنستو او یو ضعیفه انسان. دا واقعه ملګرو په لور دیر سمرباغ صفدر کلي په ادیره کې شوې ده. دغه ورور زما سره رابطه وکړه، وایي نوید بی دې مسلمانانو ته مخې ته کېږده، وایي څه کسان راغلي وو زما د نیکه په قبر پسې وایي هغې راکنستو. السلام علیکم بېجانه څنګه یې ښه یې برابر یې؟ بېجانه موږ دیر سره تعلق لرو، دیر سمرباغ صفدر کلي څخه نه، او دا د صفدر کلي د ادیره زما نیکه قبر و بېګا څه کسان راغلي او دا قبر یې ویستو، موږ ګډا دې وکړې، خو ما دې لپاره که ویډیو وکړئ دا بیخي مسلمانانو نه بار کار دی. بېجان 10 منټه بېرته ریپلی راکړئ چې ویډیو پې کوئ او که نه ضرورت. ها بېجان داسې چل دی که نه چې نن د نیکه سره څه ښخ کلي دي او ښه مسلمانانو څه کافر نه یو ښه کلمه مو ویلې ده، خو دا چې کوم دی د کلي خلک هم دي او بس زور راکړي، خو دا کوپر دی کوپر. بیا زموږ د کلي خلک نور په سهار وختي هم راوتي وو او ما پلار ډېر سخت خفه م، پلار مې ډېر جړل هم په دې خبره چې ویل موږ به اوښتي وي، خو زموږ د مړه نیکه اړوکې به زما نیکه اړوکې به نه رایستې. هغه زما پلار لکه زما د پلار د زما نیکه دی که نه، خو پلار مې ډېر سخت جړل، پلار مې ډېر سخت خفه م وو او موږ هېڅ چا سره نن دښمني شته، خو دا ظالمان خلک دي بس بر نه که رایستو د دانیا او د نیکه د دواړه موږ کلي کې د کسان دي او هغه دمکې ورکړی شوي، خو هغه کسان اوس نه دي. هغه کسان چې کوم دي هغو دا کار نه دی کړی، برای چا کړی دی اوس بیخي لکه موږ وایي تاسو د مسلمانۍ ورکړې ویډیو وکړئ دا ظلم دی ظلم. د شپې به خدای خبر چې څه ټیم و، خو غالبا چې هغه ورور ما ته وایي چې زما مورکۍ پېشمني ته راپاڅېدلې وه صوابي روژې نیسي، نو وایي هغې د اواز اورېدلی و، نو بیا زما پلار راپاڅو، نو وایي هغه پې د شپې ډزې وکړو، نو وایي کسان وتښتېدل. ما ته پوره معلومات وکړه چې ما ته صحیح معلومات مخې ته کېږده. د دې مشر په دغه بې حرمتۍ زه تاسو ته خبره کوم چې مسلماني دومره راولوېده چېرې مسلمانان رالګي او د قبر نه ضعیفه انسان کله چې دا مشر وفات کېدو د روژې نه مخکې غالبا چې دا مشر وفات شوی دی، د ده عمر به ملګرو د 100 نه بره د عمر و. هغه ورور وایي چې نوید بی په دې ادیره باندې زموږ لانجه وه، خو هغې کې مونږ کاغذونه برابر کړي دي، هغه کاغذونه هر څه زموږ سره موجود دي، خو دا کومې علاقې والا سره چې زموږ لانجه ده، نو په دې کې دا خبره مخې ته راغله چې هغوی قسم قرآن خوري چې دا کار مونږ نه دی کړی، دا چا د شیطانت دپاره کړی دی، چېرې دا ونښلي دوی چې مونږ د دوی د دې مړي بې حرمتي وکړو، نو دوی به هغه کسان یادوي د چا سره چې د ادیرې په دې ځمکه باندې لانجه ده، هغه کسان به یادوي چېرې د دوی سره ونښلي. څومره د افسوس خبره د مسلماني دومره راولوېده. بیا زه دغې مسلمانانو ته حیران یم چېرې تاسو څنګه زړونه دي، تاسو څنګه انسانان یې، تاسو څنګه ځان ته مسلمانان وایې، لکه تاسو به دغه قبر راکنستو، دغه تورې تیرې به هم راښکاره کولې او دغه لحد ته به ورکوزېدئ او څه به هم کول، دغه ضعیف به هم راویستو. په څه سوچ باندې؟ په دې سوچ باندې چېرې موږ دا خاندانونه ونښلو، یا په دې سوچ باندې چې زه د دې مشر نه انتقام اخلم. واه واه مسلماني دې حد ته راورسېده. نو په دې کې د پوره انکوایري وشي، ځکه چې هغه ورور ما ته وایي چې نوید بی لا حکامو ته دا خبره ورسي، ځکه ملګرو چې د ژوندو حفاظت خو اوس مونږ کوو، یو کور هم وله جوړ کړی دی، ماشومان هم بهر نه پرېږدو، ځکه معاشره داسې حالات ته رارسېدلې ده چې خپل ماشوم هم بهر ته نشي پرېښودی، سکول ته په روغ زړه باندې نشي لېږلی، مدرسې ته په روغ زړه باندې نشي لېږلی، څوک د ګردې وباسي، څوک څه کوي څوک څه کوي. خو افسوس دا دی چې اوس به خپل قبرستان له او مړي له هم یو څوکیدار نیسي چې هغه ورته هلته ناست وي. دومره د افسوس خبره ده، مسلمان دومره راولوېدو. او بیا د لور دیر درانه او خواږه پښتانه، زه به خپله د لور دیر یم، اکثر بیا دا ملګري وایي یاره وایي ته زموږ دیر بدنامې، زه به خپله د لور دیر باجوړ یم. زموږ دغه درانه پښتانه دومره راولوېده چې هغوی یو قبر راکني د څه دپاره
یا د انتقام دپاره یا د شرارت دپاره چې دا دوه خاندانونه ونښلي. نو تاسو ته ما اوله کې ویل چې نه خو په دغه لانجه کې زما کار شته چې د هغوی څه لانجه ده، هغه د هغوی خپله مسله ده. خو که دلته دا چا شرارت کړی د دغه خاندانونو د جنګولو دپاره نو دا ډېر بیکاره کار کړی دی. او هغه ته زه صرف دغه یو خبره کوم، که بله ورځ ستا مشر څوک راوباسي او په مړینې بې حرمتي کوي نو آیا ته به خوشحاله یا ته په خپله سوچ وکړه ځکه چې څه کرې حق قبرې بې. که تا نن د یو مشر سره بې حرمتي وکړه هغه دې د قبر نه راویستو نو بله ورځ یاد ساته یاد هم ستا د مشر سره به کېږي. که د مشر سره دې ونه شو نو ستا نه به دا خبره وځي. بیا هغه ورور ما ته وویل چې نوید بی پلار مې چغې وهي او جاړي. ولې جاړي؟ وایي په ما دې ډزې وکړي، ما دې ولي، زما کور دې لوټې لوټې کړي، خو زما د سپین ږیرې پلار بې حرمتي دې نه کوي په قبر کې. واه دا مسلماني ده ښه، دا پښتونولي ده. دې حد ته مسلمانان راورسېدل. نو په چغو باندې جاړي چې ما ته د انصاف میلاو شي، دې کې د انکوایري وشي چې ما دې ولي خیر دی، زه پروا مې هم نشته، خو زما والد صاحب سپین ږیری د هغه بې حرمتي دې نه کېږي. نو د اواز مخکې ورسوئ که د لور دیر سمرباغ چې کوم غټ خلک دی عهدهداران دي هغوی ته زما د اواز رسي، تاسو یې ورته خیر دی ور ورسوئ ځکه دا سوشل میډیا ده. کله چې ویډیو ډېره زیاته شیر شوي او وایرل شوي نو په هغې باندې غم غرض کېږي، هغې ته لږه توجه ورکړی کېږي. خو که ویډیو شیر نشي او هغې باندې ویورز کمي نو بیا وله څوک لفټ هم نه ورکوي. نو دا ویډیو زیاته شیر کوي چې په دې کې انکوایري کینی. او د هغه ورور دا نمبر هم زه تاسو سره په دې سکرین باندې شریک کوم، د ده سره رابطه وکئ، کمنټس کې موږ سره خپله رایه لازمي شریک کړئ چې دا موږ په کوم طرف باندې روان یو. او آیا پکار ده چې د یو ډیډ باډۍ بې حرمتي وشي؟ آیا پکار ده مسلمان سړي ده چې هغه د قبر نه ډیډ باډي راوباسي او د هغې بې حرمتي وکړي؟ چېرته مې الله مخاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو اواز، پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې وي، مسلمان دې وي. د لوی الله پامان.